یو ډیر اهم مسله ده چې د دې نه 99% خلک نه خبره دي. مسله دا ده یو کس ته دغه نه یو رکعت یا دوا یا درې تیلی دی او دا راغی د امام سره په مونځ کې شریک شي. اوس امام په دې مونځ کې غلط شوی دی، یعنی په د باندې سجده سهو راغلی ده. امام چې کله په اخري قاعده باندې کینې نو ښي طرف ته یو سلام وګرځي، بیا دوه سجدې وکړي. هغه کس چې دغه نه یو رکعت یا دوه رکعته شوي دي، دا به د امام سره سلام نه ګرځي، بغیر د سلام نه به د امام سره دوه سجدې وکړي. او دته ښه پته هم ده چې ما نه یو رکعت یا دوه یا درې تلي دي. که دته پته یي او ده ورسره ښي طرف ته سلام وګرځو، د ده مونځ نه کېږي، د ده مونځ باطل شي. دا مسله فتاوی محمودیه جلد صفحه نمبر 412 کې او 414 کې لیکلې ده، او دا مسله رد المختار په جلد 1 کې هم دا لیکلې ده چې د داسې کس مونځ باطل شه، ولې د امام سره ښي طرف ته سلام وګرځو.